د چا چې نوکري هغه دا سوچ کوي چې یاره بزنس والا کس ډېر زیاتې مزې وکړي او پیسې خو ده وګټلې ژوند خو ده انجوای کو. د چا چې بزنس هغه دا سوچ کوي چې یاره ژوند خو د دې جاب والا دی، جاب والا مزې وکړلې، ښه ریلیکس لایف تېروي. چا ته چې نیکه دولت جایداد پاتې شوی نو زموږ دا خلک دا سوچ کوي چې یاره دې سره خو دومره دولت ورسره دی، دومره ځمکې ورسره دي، دومره جایداد ورسره دی، مزې خو اصل کې دی وکړي. هغوی نه بیا تپوس وکړي هغه چې لانجو باندې خو زموږ سر دی، دغه سړي سره په پوله لانجه، د دې سره په پوله لانجه. که د هغه د زړه تپوس وکړي هغه وایي چې مړه دا پکې د سره وی نه د لانجو نه خو به کم از کم خلاص وي. که چېرته کې ناواده کړی شوي نه تپوس وکړي زموږ په شانته کې نو هغه سوچ کوي چې یاره د واده والا کس مزې وکړي د ده ښایسته ژوند دی. که د واده کړی شوي نه تپوس وکړي هغه وایي چې تاسو مزې وکړئ، تاسو خو بېغمه ګرځئ، مزې مو وکړلې نو ستاسو دا ژوند ښایسته دی. بیا چې داسې پسې لاړ شي نو سکول والا وایي چې یاره کالج د خلکو لایف ډېر زیات زبردست دی، کالج والا وایي نه چې سکول لایف ډېر زیات ښکلی و. مطلب چې څوک په کار دی هغه هم خفه دی، چې څوک بېروزګاره دی هغه هم خفه دی. په دې وخت کې ما ته داسې څوک نه لګي چې یاره هر سړی په خپل کار کې چېرته کې خوشحاله دی او په خپل کار باندې راضي دی، بس صرف د وخت مطابق ځي، خپل جاب کوي، خپله نوکري کوي. مطلب یو انسان هم په خپل حال کې خوشحاله نه دی. اوس د ټول نه اهم یو سوال دلته کې دا دی چې هر کس په خپل ځای باندې خفه ولې دی، هر کس په خپل ځای باندې سیټسفاید ولې نه دی. د دې صرف او صرف ساده او سمپل جواب دا دی چې موږ خپل ژوند او خپل زندگی د نور خلکو سره کمپیر کوو، د هغې موازنه کوو چې یاره زما دې ژوند ته وګوره او ته د دې ژوند ته وګوره. نو هر سړی په دې وجه باندې په خپل ژوند کې چېرته هم نه خوشحالېږي. که چېرته کې موږ په خپل حال باندې د الله نه شکر وباسو چې یا الله څه دې راکړي، په دې باندې زه خوشحاله یم، په دې باندې زه شکرګزار یم، نو انشاءالله چې زموږ ژوند به نور هم بهتر شي او موږ په خپل ژوند باندې سیټسفاید شو. خو چې کله ته په خپل ژوند باندې په هغه ټایم او په عین موقع باندې خوشحاله نه او خفه وي نو ته به چېرته هم خوشحاله نه شي په خپل ژوند باندې او دغه شانته کې په هغه ځای باندې به ته ولاړ او سټاپ وایي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې تر هغه د مال راکړي اجازت. د الله په امان.